بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زدل تراغلی د میډیا مرګرو ډیره شکریا ادا کوم بیا دا غینه بعد د وابډی چې کوم یونین دی داوی او زمونږ د طرفه د شپ قدر چې کوم نمائندګي په دې مسله کې مرګرو وکړه ظفر علي خان شهریار رور یقینا په دې کې چې کوم دی نو د 2-3 شپونه چې کوم دی نو د شهریار دی مرګرو پکې چې کوم دی نو پېشمنی قضا کړی دی او پکې رو جماعت قضا کړی دی وحید رور څه شو د وحید غزړې راستاینو کوم الله د عزت کی بیګه تقریبا د 2 بجو پورې مو سره ناستو او هغه دا غختل چیرې د مسله په فهم تفهیم باندې حل شي ځکه چې دا میاسب کراغلي د نوغم د عوامو یو مسلې کراغلي د کوم راغلي نو مونږ هم دلته کې د شپ قدر عوامو بل څه نه دي خو زه صرف بلنډ باندې دا خبره کوم چې څنګه ظفر علي خان یا د مرګرو په ما باندې پابندي لګولې د جرګې چې میاسب د خبرې نه کوي کنه ټیک د جی زه خبرې نه کوم چې څه جرګې کړې دي مونږ قبول دي پښتون په جرګه باندې پیږي او باقي چې د څنګه کوآپریشن خبرو کړه د دې بتا سوتا ایکسین سے بموي د اس ډي یو سے بموي چې د دفتر ته شل زل راغلي ما د دې میټرایزیشن په باره کې د دې کیبلایزیشن په باره کې خو بعضي وجوهات داسې دي چې لکه دلته راشو دی به اختیار دي موږ سه اختیار نشته خو دا په کوم ورځ چې زر عالمه لکه یو سړی به ماته وایي چې زه به اختیار ام نو زه به سره منم چې ټیک دی د هر افسر د پاسه بل افسر یې زمنم چې به چا ماته هدي خو دومره به اختیار ام بیا زاغه نه منم کا په یو کرسي باندې ناشته وغه و چې نه چیز ما سدل د مچې د ممنشن بیا په یو محکمه کې دا خبره زما په خیال قابل قبول ني هغه چې سدي اب بیا مونږه او غوي د کینو د شپ قدر باره کې زه صرف دا خبره کوم که زه پړم به ورځ راغلی ما که بیا دا غینه بعد مونږ کوم دغه کال کړی دا پروتستم کال کړی یا چې شي وي دي مونږ د ټول شپ قدر خبره کړی دا مونږ غیر سیاسي خبره کړی دا مونږ دې کې د هر پارټي نمائنده له دعوت ورکړو ځکه چې دا ټول شپ قدر خبره وا پدې کې مونږه او بالخصوص دا یو خبره نوٹ کې چې بالخصوص پدې کې مونږ د هغه پیډرو خبره کړې وا په کم کې چې د 13 شپږو میاشتونه بجلی بالکل شته نه ظفر علي خان د لوډ شیډینګ لپاره ورک او لوډ شیډینګ بوده نه وای ال د بجلی شته نه بالکل شپږو میاشتونه لکه راشکه شو نورانه شو پیر کلا شو په د خواجه و شو د خواته چې څومره علاقې نور دي ال د 13 شپږو میاشتونه بجلی نشته نو مونږ د طرفه یو خط تجویز دا یونین صدر صاحب ولاړ دي تاسو یونین مرګري ما دي مرګرو ته وي چې زمونږ په دې خبره به الله پاک تاسو د مسلې حل کې او تاسو پاګي باندې بر دي کلی د بجلی حقيقي مونږ به تاسو ته غلار نه خو هر پیډر باندې تاسو له یو کمیټي د مشران جوړ کی چې یره په دې د سکه کمیټي شو اب راشي اب تاسو سره کینی ایکسین اس ډي او سره اب با اختیاري د خپل علاقې د طرفه کتا سول د میټر لګاوي کتا سول د کمیټر لګاوي کتا سول د بیلینګ کوي کتا سول د کیبل لګاوي نو چې د ایکسین سے ور د علاقې د لسو مشرانو په هر پیډر په خپل مینس کې پر ریټن کې یو مطلب اګریمنت وشي نو الله پاک بستا سو مسله ته حل کی چې کیبل او میټر بلل شي او دا وی مسله به حل شي چې بجلی بلاړ شي دویمه غټه مسله چې کم تاسو د یونین په تروبانی یونین سه ګوره چې تاسو ته یو ریکوست کوم د ټول شپ قدر د پښتنو د طرفه د سوال کوم مینت د تکوم چې تاسو یونین دی ډیره خبره د پارځه کې اتفاق اتحاد پکار دي څنګه چې نن شپ قدر کې خلکو کړي داسې په محکمه کې پکار دي وزارت یو سوال کوم چې یو اتفاق اتحاد خیر دی صرف مونږ سیاسي ورکرانو ته مونږ غریب خلکو ته اتفاق مکوي چې ډایرک راشه اف ای آر هیڅ خبره نه ما هغه ستاینه وکړه خو زه دا وایم چې زمونږ د حق تاسو نه دي زمونږ د شپ قدر د حق تاسو ورګي زمونږ د شپ قدر د حق تاسو یونین خیر زمونږ د پاره لګ برو کې دا زمونږ په تاسو حق دی تاسو دې مشرانی زمونږ د بجلی حق تاسو ولته کې وکي چیرې دا شي داسې پکار دي چې کوم ځکه میټرایزیشن وشو مهرباني وکي الته بجلی ورکه چې یو خم میسج لار شي شپ قدر ته نور خلکو په خپل میټر لګي بل بدر کوي مهرباني ډیر بس ما باندې سړی بار په مکو وي خو بس خبره دار چې ډیره مهرباني قدرمن شه تل بعد خوشاله اوسه د مشرانو چې څه فیصله ده د مشرانو چې څه فیصله ده ماته قبول ده په هغه ورځ چې زه راغلم زه بالکل په دې نیت نیم راغلی چې زه یې چا د لزاري وکم زما د وجه نه مطلب دا داسې یو بدمزګي پیدا شي خو چونکه یو خبره وراله که د چا پاغي خفګانی که د یونینی اس ډي او سی بي ایکسین سی بي سوکی ټول زما مشران دي په عمر کې مانه مشران دي د بخنه غواړم زما ملمانی زمونږ د سر ګلونی زمونږ د پاره د شپ قدر کې ناس دي په خم پیګو پردې جرګي کو ټول ورځ خو کله یو کشر د لاسه یو مسله جوړه شوې ده زه دا غره طرف تاسو نه کې بخنه غواړم ډیره مهرباني قدرمن شته لبا مارونو منګ هم د دې خوري او د دې علاقې بچیو لکه څنګه چې دا نور خلک بچی دي منګ حکومت پاکستان ته دا درخواست کوم د تاسو منګ
25 دیهات دی وباسي د پاکستان نه او نیم کال 2 کال او کل ماته بجلی نشته لري او کم چاته چې ګنټه بجلی نشته لري هغه ما نه مخکې چغې واخي هغه دې مرا پاسي ما سره ودرېږي او تاسو ټول ته درخواست کوم موږ ته بجلی نشته یو نیم کالو کو ثابت روزه تیر کو والله کې کړپ ور کړي کم ریلیف چې موږ لور کړی سخت کالي تاسو دا د دې شډول ګورای د دې تا کم تل لګیو دا چرمیان دی یونین دې کې زما د شکای دنیان کې سل نوم نشته لري تاسو وګورئ زما د شکای دونیان کو سل نوم پکې نشته لري او قلاري راغلي در شکای دونیان کو ما سپرون چې کوم خبره وکړه د میاسیب په باب لبانې میاسیب ماته وی چې موږ دغه کینسل کې احتجاج او ته بیا جرګې لراشه مو ته چې ټیک ده زما ته دا ویما چې کدل ته میاسیب کومه غوسه کړی دا حق کړی دا سلور کاله ماسا د تحصیل بیمبر میاسیب پاتې شوی دی پورامن پاتې شوی دی جګړه کړي نه لپړه کړی دا خو چې سړی مجبور شي چې تنگ شنو په جنگ شي دا په تنگ دي زه حکومت پاکستان ته دې سې چوته دا دی واوري په غوګونو د سپیدي په غوګونو واوري ډیاجی دی واوري سپیدي واوري وابړه دی واوري چې قسم دی چې دا احتجاج تاسو ته ټوخه کار شي چې زما په بزنس سم برابر نه کولا زه ته دا اپیل کوم چې زما د 25 جهاد بجلی برابر کی خدای یو خبره تا کوم خپ سخت وي د 25 جهاد خلکو لپټي راوالي یا چشلای راوالي او یا زید وطن پرې دی چې تاسو ته بجلی اړوي او بیا د تستری لګېدلې دي بجلی را پرې دي دونه د شپې چې زه 4 بجې او 3 بجې را پاسم اپ لیټ لګېدلې بجلی موږ ته نه را پرېږدي ځکه چې تارونه څوک یو نه شي نو زه دا درخواست کوم وابړې ته چې موږ د دې خلکو سره او د پاکستان حکومت ته چې موږ د دې خلکو سره یو نمونه برابر کړي او موږ له خپل حق راکړي نو ته بیا مې وایم چې ګوره موږ دې ځله په دوی سره راغلي په دې خپل موږ دې خلکو نه دې خلاقې نه ځان نه بیلو موږ دې بچو سره یو موږ دې رونو سره یو نو موږ سره دې دا رونه او دا بچو ودرېږي او د حکومت دې موږ خپل ریلیف راکړي لکه څنګه چې نور خلکو لور کوي ثابته روزه تېره شوه زه ورته په قرآن ویم بیا هم درته وایم چې یو ملت موږ ته بجلي نه راغلي یو ملت د دې نه مخکې کالو شو موږ ته بجلي نه راغلي یا میډیا والو صفای ته هم لا کیمرې باندې غونډه نه ماتې کوم چې زموږ اواز نه اوچته وای تاسو به ما څه وکړئ پارټي به مې کوي یو مرګ داسې به هم راځي دا زموږ اواز اوچت کوي او دا ورسوئ هر میډیا له هر دغه ورسوئ چې کوم ځای دی که روایي ده او جوایي ده او که بله ده او کوم ځای پښتو دی او که هر چیان دی هر یې ولی ورسوئ دا اواز زموږ موږ دا خپل اواز غواړو موږ دا خپل حق غواړو بس دا کوم وخت چې د اوسۍ تېر کړو دا ډېر دی ستاسو ډېره مهرباني که زما نه څه خبرو کې څه غلطي شي او په چا بده لګېلي د هغې زه معافي غواړم خو بیا مې وایم چې موږ خپل حق غواړو موږ خپل حق غواړو او خپل حق غواړو السلام علیکم تاسو د میډیا د مرګرو انتهایی مشکور یو چې دلته راغلی د ارسلم کوریج ورکړه بیا خصوصا د میا معراج صاحب او بیا د وابډې چې کوم یونین دی دلته د هغوی انتهایی مشکور یو څنګه چې زمانه مخکې شهریار تاسو ته خبر وکړه چې زموږ د جرګې دواړو فریقینو ومنله چونکې دا مسله جوړه شوې داسې وه کله چې ما د میا صاحب نه تپوس وکړ نو هغې وی چې یاره حکومت پاکستان چونکې ریلیف په ټول پاکستان کې ورکړی د بجلی د روژې په مد کې نو په ټول پاکستان کې ریلیف ملاوېدو په شب قدر کې چونکې دغه ریلیف نه دغه نو هغه وی چې یاره زه خبرې له راغلم دلته کې چې یاره دا ریلیف د شب قدر عوامو ته هم پکار دی د هغې نه چونکې هغې نه خبره زیاته شوه الله تعالی ته منظوره وه چې یاره نور پکې غټه څه حادثه نه راغلې الله تعالی نن حل کړه هغې باندې به دې په خپل هم خبرو کې دی په هغې باندې هغه وایي چې یاره ما په دغه نیت باندې نه کول په هغې باندې دی وایي چې یاره زه د وابډې د تنظیم نه د مرګرو نه هغه ټولو نه به زه معافي مو غواړم دغه ما به دې په خپله طریقه باندې خبرو کې څنګه چې شهریار بایي وي د وابډې چې کوم په دغه فیډرو باندې بقایجات دي یا څه دي هغې کې به دی شو میا صاحب شو ثناء الله شو په خپل ځای هر یو به وابډې سره مکمل تعاون به ورسره کوي بیا کو فرض کا دغه ځای کې د نور د کیبل یا د بل څه مسلې نو هم به دوی په خپل فیډر باندې هغسې چې کوم تعاون دی نو هغه به دوی ورسره کوي خو چونکې لکه دا د پښتو معاشره ده او زمونږ کو تاسو وګورئ نو د پښتنو په معاشره کې همیشه کو د لس مړي مو شي نو په هغې کې اخري مشران راپاسي او هغه د روغې طرف ته بوځي او الله تعالی هغې کې امن راولي نو دغه د الله تعالی دواړو فریقینو سره
خو کې چې یاره زمونږ د جرګې ومنله او زمونږ د خبره ومنله او د مذاکراتو په سلسله کې مونږ وابډې والا ته هم ده ووې چې یاره زمونږ د شب قدر د 25 دیهاتو زمونږ چې کم باندې لوډ شیډینګ کم چې ظالمانه لوډ شیډینګ په 25 دیهاتو باندې شروع دی کم چې زمونږ په پراپر شب قدر باندې شروع دی کو هغه دلته پراپر د شب قدر بازار فیډر دي کم کو زمونږ د دواوی فیډر دي 25 دیهاتو نه مطلب زما کو رشکې فیډر دی کو زمونږ د سرو فیډر دی کو پنځپاو کو زمونږ دلته کې د میرزو دا فیډر دي کو دا ټول څومره چې فیډر دي په دې باندې چې کم لو ظالمانه لوډ شیډینګ وابډه کوي نو هغه مونږ سره د وابډې د چیرمن صاحب دلته کې موجود دی هغه وایي چې ان شاء الله د نن به مونږه مکمل په دې باندې کار وکړو په لکه ان شاء الله چې مونږ پوره کوشش کوو چې شب قدر عوام ولا ریلیف ورکو دا څه ده کنه چیرمن صاحب دا څه ده کنه دوی د وابډې د یونین دلته موجود دي وایي چې نن به مونږ په دې باندې مکمل کوشش کوو چې مونږ به د شب قدر عوام ولا د لوډ شیډینګ په مت کې چې کوم دی مونږ خپل وس دا کوو هغه کې به اکسین هم شاملي اس ډي او صاحب هم شاملي چې هغه کې به عوامو ته دوی ریلیف خامخا چې سناس ریلیف په دوی د شب قدر عوام ولا ان شاء الله دوی به مکمل کوشش دا کوي ول الله شکریا دا کوم چې په دې رمضان میاشت کې یو دون نیک کار را نواغشتو بل خبره زدا کوم نن سورج مخ کې دلته یو واقعیا شو واقعیا نه اومدغه سي مونږ د عوامو د پاره را پاسو او د دې د پیډر د پاره او دغه د پاره خبره کیږي نو الله حاضر ناظر دی چې پروژه کې زه پښمنی ټیمو او لکه مې یو دغه راغی چیرې دا علاقه دا او یو مسله جوړیږي نو دا غي د پاره ما رابطه وکړي میا صاحب سره مې وکړي اس ډي او صاحب سره ایکسین صاحب سره ټول سره مې وکړي او اس ایچ او صاحب وحی زمان رور د یونین والا مشران مونږ سره دا ټول مشران نجی صاحب دي دا ټول پکې یو ځای شو په یوازې یو کار نه کیږي او دا خبره مونږ په دې ځای باندې حمزه صاحب ناظم صاحب ګل یوسف صاحب زموږ مشر دي دا ټول زموږ عزتمن مشران دي راغلي دي خو مونږ دا کوشش کوو چې په دې علاقه کې په شف قدر کې مونږ امن دفاره یو دغه کو خدا وابډې والدي زمونږ رونه دي او کومونږ میو نو د عوامو د غریبو د आवाज زفار روچچو الله شته کو زمونږ اس قسم له صدقه شته کو میا صاحب راغلي دي او کو دا مونږ دغه کو نو صرف د دې وابډې او د عوامو د پاره نو ان شاء الله زمونږ د ایمان دی چې کوم دلته کې اس ډي او صاحب سره میا صاحب پدې نه پدې نیت باندې راغلي لکه اوس مونږ دلته کې راغلي یو وفد سره رالو یا دغه سره رالو زمونږ مطلب دا نه چې مونږ چا سره لاس واچو یا مونږ د چا بیزتی وکړو ځکه چې دا ټول زمونږ رونه دي زمونږ د دینه هغه دن کې د دې زمونږ ځکه دا زمونږ د ټولو د شریک دفتر دی دا د تحصیل شب قدر دفتر دی نه مونږ د دینه څوک منی کولی شي او نه دی د دینه څوک منی کولی شي نو مونږ د دې دفاره میا صاحب ثنا الله هغه ما پرون دی جیو صاحب ته وی چې ته ملمه داغي په زم اسکیوز کوم دا نن چې مونږ ټول جرګه راغلی نو دا غیم دا مطلب دا چې مونږ ټول اسکیوز لکه مطلب دا چې دا کومه واقعیا شوی ده نو پاغه باندې مونږ په مانه او مونږ په خپیو باقی فاتح زمونږ دي سره خبره وشوي دغه خبره پکې شو چې کومه پیډر دي او کم داغه حق تی پورا به ولا ور کوي اچا سره به نرمي نه کوي او کوي بیا به مونږ روزو بیا به مونږ احتجاج کوو باقی فاتح کو دلته کې میټر لګولي یا دغه کې کم ټرانسفارمر دي یا کم کیبل دي نو کو د میا صاحب پیډر وی نو ال تک بده کوآپریشن کوي کو د اجي صاحب پیډر وی دی به کوآپریشن کوي کو د ګل یوسف صاحب پیډر وی دی به کوآپریشن کوي کو د حمزه صاحب پیډر وی دی به کوآپریشن کوي کو زما ال تک دعاوی پیډر وی زما کوآپریشن کوم نو په دې طریقه باندې به مونږ ان شاء الله دا سیستم چلو او مخکې به زو نو الله دې زما د علاقې دا ګلونه دا مشران الله دې آباد او خوشاله لري چې مونږ ټول په شریکه د عوامو د پاره پاسو اوس دا جزانان ټول مونږه خدای شته بیګام نیو د شوی او سار بیا را پاسېدل خوب هم نه کړ د دې لپاره چې زمونږ په دې علاقه کې امن وي نو الله دې دا وابډې والا د ټول یونین د ایکسین صاحب د ډي او صاحب دا غي د خدای عزت کی او الله د میا صاحب دی او د دې د ټول کورنۍ د عوامو د خدای عزت کی چې دا مسله په خیر خیریت باندې ختم شو تاسو ډیره مهرباني والسلام دا سورج مخکې د میا معراج او د وابډې د احتکارو ترمنځ سره تو مې شو چې پای کې په یارم شوی دی بي نن د احتجاج اعلان کړو د مختلفو یونټو د خپل پارټي په سطح او د نور پارټو په سطح باندې کې بیا شریار باچا صاحب او زپرانی صاحب او یې پکې انوال شو او دا دواړه طریقه چې کوم دي نو د انګیج کړ د وابډې چې کوم یونین هغه هم پکې انګیج کړ نو هغه مسله نن ډېره په خوشو په رضامندۍ سره ختمه شوه او اس قسم د څه
تخ کلامي یا دلبري د یو بل سره پاتې نه شوه. شکریه.